زدیو بندیم مانکی نپاق لارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا بسم الله الرحمن الرحیم بطول نرمی خبر منیسر دمان عارف زي منیسر محترم مونگا چرا ونشوی یقینا کل مردود را وصول زمان دیگا درخواست ابتدا مجلس دی داوی و جواب دا دلتا مونگا دعوا و جواب دا وکلی دا غیر پس ان شاء الله ولذي مناظره میدان تتکتب و ان شاء الله ولذي اقوى بدولکات تزنگ جستاز مجلس شو دکتا جی وما قشان مجلس دی منیسر محترم ان شاء الله ولذي دا مجلس دی سمرا مختصر انداز کرا مولیدی شی و سمرا ذر را مولیدی شی ان شاء الله ولذي تاس وان بگی پیدایمون تا منیسر محترم لہذا زمان دا عرض دی ان شاء الله تاس ما تا الفاظ کی دی جواب راکی دا بڑے رجال بہتر ان شاء الله کبھی اخو اذن بیا ټرن مقرر لکه التم چې څنګه مقرر باغی باندې خبره کی ورم تاسو زما پټرن کی خبره کو استا پټرن کی خبره کو بیا خبره کی موږ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا من أهل الحديث أهل السنة والجماعة طرفنا مقرر شيء زفلا طالب العلم أو تشبه درجي كورما كتابون جاي دارينا چون که زمان مد مقابل چه دا دوبندی حضرات او زمان او دوی په مابین کې پیرنه دا خبره ته شوې ده چې د دې دوانو په مابین کې به بحث کیږي په موضوع د عقیده باندې دا خبره پیرنه ته شوې ده د ما ته ویل وای ما وای تاسو یې د تفتیدلی وای شابړه کې والله العظیم شابړه کې زه د پس دوه پیر ورغلی او دا الحمدلله زمانه تفتیدلی د عبدالحمید په نوم باندې چې کوم کس دی دا مانه هلته دوه پیر تفتیدلی نن مجلس زموږ او ستاسو په مابین کې هغه عقیده موضوع ده عقیده ډیره مهمه موضوع ده عقیده کې ایمان څه ته ویل کېږي ولې عقیده چې انسان خرابه هیڅ عمل نه قبلېږي اوس ایمان څه ته وایي ایمان ویل کېږي ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ان تؤمن بالله راغلی بالله اول ایمان په چا باندې دی په الله اوس به راځو آیا په الله باندې زموږ عقیده او ستاسو عقیده څنګه ده ستاسو عقیده نن ښکاره کېږي مولانا د دعوی او د جواب دعوی په ذریعه سره باس مه خرابوه دا ستاسو هر ځای کې چې دا ستاسو فریبي دوکۍ او همدغه د جن نه کار اخلي دعوه جواب دعوه مقرر کړئ او په هغې کې به جواب دعوه نشي لیکلی تاسو چا سوده کې زموږ مخکې تاسو سره باسو موږ دعوه ولیکله تاسو جواب دعوه نه لیکله هلته تاسو د عقیدې نه وتښتېدئ نن زموږ او ستاسو په مابین کې همدغه خبره ده او همدغه چې نن جواب دعوه او دعوه کې خبره ورانه شوله مناظره بیا نه جوړېږي نو لہذا نن به خبرې کېږي په موضوع په استوا علی العرش باندې تاسو خبرې کولی شئ بسم الله دا ځکه د په جهل باندې دلالت کوي دا وجه طالب العلم یقینا د ګناه دي مولوي صاحب محترم زموږ او ستاسو موضوع د سره مقرر شوې ده نه د امیانو خبرې پسې ګرځو ان شاء الله ولذي تم ولایت د خپل طرفه نماینده راغلي الحمدلله نوجوانان احنا علماء دیوبند د طرفه نماینده راغلي مولوي صاحب محترم خبره به بالکل نه خراب ما ته کوي د ما ته سوال جواب شوي دي د داوی او جواب داوی لپاره خبره زه اوس مولا راولم ما تاسو سره دلته کې هغه ما ته همدغه شان وي مولوي صاحب لومبۍ خبره دا ده ما تاسو د دې د وجې نه عرض وکړو چې دلته مجلس د داوی او جواب داوی ته اول ما سره داوی جواب داوی به هم مناظرې درلو کنه ته خو اول ما سره داوی لیکه کنه مولوي صاحب محترم بار دلته اوس سره خبره نشي نو کله د شابړې مجلس مخه ته راولي الحمدلله موږ ستاسو جماعت ته درغلو الحمدلله موږ مسنون اعتکاف مات کړی دلته درغلو دویم نمبر خبره مولوي صاحب محترم د دغو کړه 400 دی الحمدلله تم 3 غنټه خبره کړه تاسو خپل صدر بیا ان شاء الله او مولوي صاحب د جزا وکړ نه ان شاء الله دریم نمبر خبره عقیده باندې خبره مولوي صاحب دغه څه بیان کړه چې یو عقیده معین کړه دلته ان شاء الله موږ یو تاسو عقیده ولیکو هغه باندې موږ حکم ولګو یو تاسو زموږ معین کې ان شاء الله ولذي تاسو هغه داولی کې اعلان ورته حکم ولګوي نو مناظرې میدان ته ورود الته خبرو شي مولوي صاحب محترم خبره دلته دا شوې ده تا یقینا ته خپل ملګرو ویلي د غلط بیانې کړو وجه دا ده چې موږ ته همدغه شان ویلو او ته امیان خبره پسې ولې زما خبره منه دلته کنه زه وایم چې دلته دا مجلس د دعوی او جواب دعوی مجلس دی
مولوي صاحب بیا که د امیانو یقینا په خپلو کې موضوع ټاکلي بیا هغې په خپله کېنه مولوي صاحب خبره همدغه ده چې زموږ دلته دا مجلس چې جوړ دی دا د موضوع یعنې دعوا او جواب دعوې مجلس جوړ دی انشاءالله ولې د هغې نه ته زه بهترینه خبره دا کوم صرف موضوع وټاکه صرف دلته موضوع وټاکه هم د مناظرې مجلس ته زموږ تلل کېدی شي ورنه مولوي صاحب که موضوع ونه ټاکلی شي دعوا جواب دعوې ته خبره لاندې وي الله که بیا مناظره وکړي نو مولوي صاحب محترم خبره بس ما درته ووایي چې اسانه ختمه کړو انشاءالله ولې زموږ لپاره بهترین شو اجتماع على العرش ته راجع ته په کوم ټایمونو ځانګي مولوي صاحب محترم سره صفا خبره وکړه انشاءالله ولې دلته دعوا او جواب دعوا د هغې نه ته ما اسانه خبره وکړه مولوي صاحب چې خبره د سره خرابېږي نه موضوع وټاکه او راځه چې تاریخ وخت معین کړو د هغې نه پس مناظره کړو چې ښه تبلیغ اول دوی ویل چې امیانو خبرو پسې به نه ځي دا مناظره چې او دا خبره چې جوړه شوې ده دا د امیانو له طرفه مقرر شوې ده او که نه دا د مولانو له طرفه دا د دوی دواړو په مابین کې لانجه راغلې دا د مولانو په مابین کې لانجه نه ده راغلې نو د دوی پسې به ځو په دې کې د دوی نه به خبره کوو چې دا څه خبره وه که نه مولانو پسې به ځې څه خبره وایي څه خبره اوس زما خبره چې زه خبرې وکړم بیا خبره کوم دویم وایي موږ دې پسې جومات ته ورغلي بالکل جومات ته ورغلي وایي خو جومات ته سهار وختي ورغلي وایي دوی وایي موږ جومات ته ورغلي موږ وایي جومات ته سهار وختي ورغلي چې خبر شو وایي فرهاد مولوي صاحب را روان دی ورسره فیاض دی فر یفر فرار وتښتېده ټول لاړه وتښتېده ما ته اوس خپل موضوع ته راشه مولوي صاحب ما دعوا جواب دعوې خبرې کولې مولوي صاحب زه وایم همدغې ته راشه چې خبره وکړو مولوي صاحب محترم زه ستاسو دې ملګرو ته اوس هم خواست کوم اوس هم متعرض کوم چې تاسو پابند کړي مولوي صاحب خبره دغه شوې ده چې دلته دا چې کوم مجلس جوړ دی دا د دعوې او جواب دعوې لپاره ټیک شو مولوي صاحب کله د شاپړې خبرې کوي او کله د چارڅه شاپړې چارڅه ته پرېږده دا کوم مجلس دپاره ته راغلی یا کوو که نه مولوي صاحب ته ولې لرې صبر مولوي صاحب تاسو ټول کوئ فیاض مولوي صاحب موږ له وختي اجازت ورکړو چې دوی به دوه کوي درې به کوي بس حق یې به نه پابند دي بس دا به د لیکې ته بې لګې شه شور به نه جوړی شي فیاض مولوي صاحب شاپړې ته وي تاسو سهار وختي تېری دې جواب نه کوو شاپړې تاسو سهار وختي تېری الحمدلله موږ څنګه په جومات ورتن نه شو که نه ستاسو مولیا هم داسې راپړه پې لګېدلي بالکل په ځای کې ناستې نه شو مونږ چې کوم دی کتاب به راواښو په زور بیا رانواښو دا مه رالې او بیا چې ووتلو د زنې نه نیولي مولوي صاحب خدای دپاره وي دا پرېږده مونږ ورته بیا به دا ګل نه خوري ګډې وډې به نه وي مونږ بیا نه راځو نو که بیا دغه شان وي نو انشاءالله ولدي سره د کتابونو به درته راځي او مولوي صاحب که هغه مسله باندې باغ کوي راځئ چې ډېر یخ انشاءالله ماشاءالله ماشاءالله صبر وکړه خبره کوه مولوي صاحب محترم خبره ده او مولوي صاحب بیا تش میدان ته راغلی نو خامخا په خپل مخ کې میږي هم به دي تش میدان ته راغلی ویل زه مناظرې لیدلې وم مولوي صاحب خبره دا ده دلته چې کومې خبرې له راغلي لاول خو د دې اظهار وکړي زما په خیال چې دې سره دعوه جواب دعوه چا لیکلې ده استواء علی العرش دا خبره چا کړې او مولوي صاحب دلته موضوع چې متعین شوې ده نو د چا په خوښه باندې متعین تاسو کتابونه د کومې موضوع دپاره مولوي صاحب محترم زه هم دغه ویم چې ګوره تاسو دلته د تېښ د لاره نه اختیار راوړئ ما ته بخښه مولوي صاحب مولوي صاحب ته بخښه مولوي صاحب تعقیدی صبر وکړه مشورې نه کوي تعقیدی مسله ده تاسو وایئ چې وخت کې ده یو جواب درکوي که یو جواب درکوي که معلومه بلکې خبرې کوي هغه به ووایي چې زه خبرې شم سره بل دی کوي هغې خبرې مقصد ده مولوي تاسو به تاسو دوی کوي ټول کوي نو یو غلی که کنه ته اوس چپکې نه کنه دا خبرې باندې تړلو خبره لږ صبر هغه د عقیدې په باب کې جواب درکوي که ته دا لیو کیدی نشي کولی چې ته وایې چې تاسو د عقیدې خبره تاسو هر وخت کې معلومه وي اکثر اخو یو ګوټه د پسړه کې بیا تا ولې د عقیدې دپاره دومره کتابونه راوړي دي په کار دا عقیده خو تاسو په یادو باندې معلومه وي ستا په زړه کې پراته وي زموږ حوالې ته معلومه خپل ته معلومه بیا دومره کتابونه راوړل څه ضرورت ده بس صحیح ولا خبر نشته مې هیڅ هم نشته کتابونه راوړي مولوي صاحب تاسو له وضاحت وکړئ فیاض مولوي ویډیو دی بل وضاحت وکړئ